کتاب الزکات. دا زکات فرضیت مطلق وي په مکه کې راغلی وو. مقادر د دې چې هغه چې دونه مقدار دی او داسې به ورکوي او دا به په مدینه کې وشو. د مکه کې دا فرض شوی لکه سورۃ مزمل اولنی سورتونه دی باغی کې داسې راغلي دي اقیموا الصلاة وآتوا الزکات. په سورۃ زاریات کې مرضی فی اموالهم حق للسائل والمحروم. دارنګه په سورۃ روم کې نمل مومنون دی. ټولو کې دا مکی سورتونه دي او ذکر د زکات پکې په مکه کې راغلی دی، خو مطلق زکات مال ورکولو خرچه وا صدقه وا. د زکات اطلاق او د صدقې اطلاق هغه په فرضي کېږي چې کوم دا فرض ورکول مقدار دی، او نفلی ته ویل کېږي صدقه. نفلی او فرضي دواړو ته د صدقې اطلاق په دواړو باندې کېدلی شي. خدا چې اخذ په طریقې د وجوب سره راغی او د حکومت د طرف نه راغی او تهدید د نصاب وشو، نو دا به په مدینه کې وشو. امام نووي رحمه الله وی چې زکات فرض شوی دی په سنه 2 هجری کې، مخکې د فرضیت د روژې نه. او لکه وایي د بعضې روایاتو نه داسې معلومیږي چې دا زکات فرض کېدل وروسته د صدقې د فطر نه دی. نو معلومیږي دا چې صدقه د فطر اول شوې وه، فرض شوې وه. خو عام طور باندې علماو رای دا ده چې اول د رمضان نه مخکې، لکه دا څنګه چې اکثر علماو رای ده د رمضان د روژو نه مخکې دا فرض شوې ده، دا زکات اخیستل د حکومت د طرف نه. زکات یو لغوي معنا ده چې تاسې پیژنئ چې هغې ته پاکوالی وایي، او دا زکات په شریعت کې ویل کېږي تملیک جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص. دا یو خاص مخصوص کس چې هغه غریب دی، فقیر دی، هغه به مالک کې د مال مخصوص نه، مال دغه نامي چې ورته ویلی کېږي، او د هغه مال نه تملیک به راولي د یو مخصوص خلکو مالکیه به خالص د الله د رضا دپاره. او رکن د دې زکات دوی وایي دا اخلاص دی چې د زړه کې به د اخلاص خالص د الله دپاره وي. سبب د زکات چې دی هغه ملک دی د نصاب حولی، چې هغه نصاب مالک ته شي او حولان د حول ورباندې وشي. او د دې شروط چې په چا باندې واجب دی، نو د فقهاو په کې لږ اختلاف شته دی، خو عام طور باندې د علماو رای دا ده چې شروط د دې عقل دی، بلوغ دی، حریت دی. او د دې حکم خدا دی چې سقوط د ذمې دی، فراغ د ذمې دی په دنیا کې، او حصول د ثواب دی په آخرت کې. کتاب الزکات عن رسول الله صلی الله علیه وسلم باب ما جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم في منع الزکات من التشدید. موږ دا زیاتره مسائل په دې کې چې دي هغه موږ په مسلم کې ویلو. حدثنا حناد بن سري تميمي الكوفي حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر
ابو ذر را بشي نوم د دې جندب ابن جناده او دا په سنه 2 کې وفات شوی دی د رسول الله په مشهور صحابه کې دی په رمزي مقام کې په خلافت د عثمان کې دا وفات شوی دی قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه قال فرآني مقبلا فقال هم الاخسرون دلته ازمار قبل الذکر دی خو وجه دا ده چې وروسته تفسیر ولکړی دی دوهم که مخکې ذکر نه دی راغلی نو وروسته تفسیر راغلی دی ورب الکعبه ابو ذر وی فقلت ما لي لعله انزل في شيء قال قلت من هم فداك ابي و امي دا لفظ د فداك په فتحې د فا سره لوستل کېږي اکثرا علما ضبط د دې په فتحې د فا سره کوي د ماضي صيغه ده فداك قرباني شوي دي ستانه زما مور او پلار نو دا ماضي صيغه ده د خبر صيغه ده خو استعمال د دې په دعا کې کېږي چې تانه د زما مور او پلار قربان شي بعض علماء د دې دا ویلي دي چې دا فدا کړي په کسره د فاصله ویل کېږي خدا به صرف تخفیفا ویل کېږي په کسره د فاصله لنی اصلي معنی ماغه په فتحې د فاصله جمله خبریه ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون بخاری پر روایت کې راځي هم الاكثرون مالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من قال معنى من فعل قول په معنی د عمل سره دا تفصیل کوي چې سی وکړل هكذا وهكذا کې وي فحسا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ان مخته لولا پواړه ولا خي طرف ته چپ طرف ته ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدعو ابلا او بقرا لم يؤدي زكاتها الا جاءته يوم القيامه اعظم ما كانت واسمنا يعني اعظم په داسې وخت کې په داسې حال کې دا اعظم ما كانت دا جمله حال دی چې دا به اعظمي د هغې نه چې په دنیا کې څنګه وو او چاق به یې د هغې نه او ده باندې به ګرځي تطوعوه باخفافها اخفاف جمع ده خوف ده خوف ویلی کېږي هغه دغه ته د اوښ او د لاندې د پښې ته اوښ پښې ته خوف ویلی کېږي اخفاف جمع ده زلف د بقر هغې ته ویلی کېږي د غنمو هغې ته ویلی کېږي حافر هغه د فرس او د حمار هغې ته ویلی کېږي قدم د انسان هغې ته ویلی کېږي وتنطحه بقرونها كلما نفذت اخراها عادت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس د سره به دا کار کېږي تر دې پورې چې فیصله وشي چې دا جهنم لځي یا به جنت لځي جهنم فیصله پې وشي د خلکو په منځ کې فیصلې وشي د هغه وخته پورې به د سره دغه عذاب ورکول کېږي چا چې زکات نه ورکړي د خپل مال نه په مسلم کې د دې تفصیل چې روپۍ د سره یا هغه روپۍ به ګرمې کړلی شي په جهنم کې به ترې تختې جوړې کړلی شي د هغه روپو نه او په هغې باندې به ستا تندی تاغل کېږي ستا شاته به کېښودلی شي د اور هغه تختان او مخې ته سینې ته به دې ودرېږي چې د کم مال نه ته زکات نه ورکې دا زکات داسې فرض دی لکه څنګه چې فرض دی مونږ لکه څنګه دا د دریم رکن دی د ارکانو د اسلام نه اول رکن هغه کلمه ده چې سړی پې مؤمن کېږي دویم رکن صلات دی چې مؤمن کېږي او دریم رکن زکات دی په ارکانو کې دا هغه رکن دی زکات چې په عدم ادا د دې باندې جهاد فرضیږي پې چې کوم سړی نه ادا کوي هغې سره جهاد کېږي د هغې مرګ جایز کېږي چې هغه ته مړ کړي نو دا داسې رکن دی دا زکات ورکول
زکات کچیرته اوسم مسلمانان دا زکات خپل راواخلي او ورکی نو که په دې پاکستان کې مسلمانان زکات ورکي غریبانو له نو زما دا یقین دی چې په پاکستان کې به یو غریب هم پاتې نشي ټول خلک به مالدار شي دومره مال د دې خلکو سره پروت دی په بهر بینکونو کې د ملک دننه بینکونو کې د مالونو په صفت کې د بنگلو په صفت کې د گاړو په دغه په طریقه باندې چې کاغی خپل زکات د دې غریبانو لور کی نو غریب سړی و پاتې نشي خدا دوی ته د زکات داسې کاری چې یم مسلمان خو که زکات مې ورنکو نو خیر دی حال دا دی چې زکات هغه رکن د اسلام دی چې په دې باندې جهاد کړی شوی دی د مانعینو سره وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لعن مانع الصدقه علي رضي الله عنه نه داسې روایت راغلی چې لعنتی دی هغه څوک چې مانع دی د زکات نه ورکوي قال ابو عيسى حديث ابي ذر چې دا د باب روایت دی متفق علیه روایت دی او اسم د ابو ذر چې دی جندب ابن السکن چا ویلی دی او چا جناده د پلار نوم ویلی دی حدثنا عبد الله بن منير عن عبيد الله بن موسى دا عبد الله بن منير امام بخاري والشيخ دي امام ترمذي شيخ دي عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم مشهور تابعي الضحاك قال الأكثرون أصحاب 10,000 دا أكثرون چې رسول الله ویلي دي چې تاوانین دي یعنی هم الاخسرون او ورسته تفسیر کوي چې دا هم الاخسرون څوک دي هم الاکثرون دي و اکثرون څوک دي هغه اصحاب 10,000 چې ولري 10,000 روپۍ چې ولري 10,000 په بل روایت کې اوس درهمن راغلی دی دراهم 10,000 دراهم ولري اصل کې دی دغه لیکلي دی عارضة الاحوزي کې ابن عربي صاحب په دې څه نص نه دی راغلی خو دې اخذ کړی دی ضحاک ابن مزاحم تابعي اخذ یې کړی دی د دې نه چې دا قیامت دی د نفس مؤمن قیامت چې دی هغه دومره دی چې څوک یې مړ کړي نو دیت یې څو دی 10,000 دراهم دی نو ځکه دې ته اکثرون ویلی دی چې دا د یو نفس مؤمن قیامت دی نو چې 2 روپۍ لري او زکات نه ورکوي وروسته به نصابونه راغلي دي د هر یو زکات باب ما جاء اذا ادیت الزکات فقد قضیت ما علیک دا یوه مسله ده مخکې موږ په مسلم کې ویلې ده چې په دې زکات کې د په مال ستا کې چې ته مال لرې په دې کې په تا باندې د زکات نه علاوه نور حقوق شته که نشته د دې باب د روایاتو نه داسې معلومیږي چې ته کله زکات ورکې او زکات دې ورکړه نو نور حق په تا باندې نشته نور حق د تطوع دی چې ته نفلي وکړې نفلي صدقات ورکې خو الله به د دې پوښتنه تا نه کوي د قیامت په ورځ چې تا زکات ورکړی چې نور مال دې چاله ورکړی که نه دی ورکړی غریب مسکینانو له دې نور مال ورکړی که نه دی ورکړی د دې پوښتنه تا نه کیږي البته که ور دی که تا ته ثوابونه او اجرونه پرې میلاویږي خو که ور دی نه که په تا باندې نور فرض نه دی په دې باندې بعضې اعتراضونه واردېږي د فقهاو ګوره لکه حدثنا عمر بن حفص الشیباني البصري قال حدثنا عبد الله ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن بن حجيرة البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك تا پورا که هغه فرض چې په تا باندې کوم فرض واجب امام ابو طیب سندی نه په شرح ترمذی کې شارح نقل کړی دی چې دلته دا کلام په حقوق د مال کې دی یو حقوق د مال نه مراد هغه چې مالی سببي
اوس مال یې څه دی سبب تا سره چې دا مال د وجې نه په تا کومه صدقه ده نو هغه په تا باندې دغه زکات دی اوس داسې نور حقوق لکه ستا باندې د مور او پلار صدقه پلار دی غریب دی مور او پلار د هغې صدقه په تا فرض ده یا بل خوا کې د ګاونډي داسې دی چې هغه د ولږې بړي نو تا باندې فرض ګناهګارېږي په هغې باندې نو هغه سبب مال نه دی باغل کې نور حقوق دي صدقه الفطر دی دا غي سبب مال نه دی بلکې هغه څه شی دی لاجل الفطر دی دا رنګه نفقات واجبه دي په تا باندې د خزي نفقه په تا واجبه ده او هغه تا باندې هغه سبب مال نه دی بلکې هغه سبب دې څه دی دا خزه ده چې د خزي نفقه اولاد واشومان دي چې دا غوي نفقه په تا باندې واجبه ده نو هغه سببونه جدا دي سبب القرابه یا نور اسباب چې د ښځې او د خاوند په منځ کې سبب الزواج دی چې هغه سبب دی د نفقې نو هغه نور اسبابو د وجې نه نو کوم یا داسې یو ضرورت راغی د دین مسله ده په تا باندې بیا فرض دی چې د دین اسلام یو مسله ده چې ته په هغې کې خرچه وکړې د خو هغې سبب خو مال نه دی بلکې د هغې سبب هغه دی چې د اسلامي دغه ته ضرر رسیږي نقصان رسیږي نو ته هغې کې امداد وکړې وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها لك رسم الزمام بن ثعلبة روایت په مسلم کې ذکر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې فرض در باندې نور زکات نه دی الا ان تطوع مگر کته تطوع کې بیا په هغې کې مونږ دا تفصیل هم کړی چې الا ان تطوع په دې کې زمونږ فقه حنفي دا وایي چې الا ان تطوع معنی که ته تطوع شروع کې په تا فرضیږي او نور علما دا وایي چې نه الا ان تطوع معنا دا ده چې صرف او صرف ته تطوع کولی شي که شروع دې هم کړه هغه تطوع دې په تا باندې څه واجبېږي نه د هغې تفصیل مونږ په هلته بیان کړی هغه روایت دلته بیانوي د زمام ابن ثعلبه چې دا راغلی او په سنه 9 هجري کې په بعضې روایاتو کې او یا په سنه په بعضې روایتونو کې راځي چې سنه 5 هجري کې و عن انس قال كنا نتمنى ان ياتي الاعرابي العاقل عاقل ولي ویو عربي خو د دې وجه نه ویو چې لم يبلغه النهي چې هغه ته نهي نه رسیدلی کړه چې مونږه منې شوي وو د ډېرو سوالونو نه نو هغه ته دا نهي نه رسیدلی او عاقل هم ځکه ویو چې هغه په طریقه د سوال باندې پوهېږي چې عاقل نه وي نو هغه هسې ګډوډ سوال کوي هغې پته خو نه لري څه فایده پکې نه وي فیسأل النبي صلی الله علیه وسلم ونحن عنده او مونږ خوا کې ناست یو هغه سوال وکړي نو وایي دا سوال زمونږ الله دا تمني م الله قبول کړه فبینا نحن كذلك يعني على هذه الحالة إذ أتاه أعرابي زمام بن ثعلبة فحسى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حسى معنا نه حسى نه فجسا جسا معنا دا جلس على ركبته خپل څنګهونو کې ناست رسول الله مخ کې ویلا یا محمد ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم دا ورست راشي دا وسط قبيله د عرض على الشيخ نه دا روایت یو په طریقې د سماع عن الشيخ چې د شیخ نواوري چې حدثنا فلان او یو عرض على الشيخ قرأت على الشيخ وی په دې دواړو کې کم یو اولاد د اکثر علماء په نسبت باندې چې کومه تواوري په طریقې د تحديث سره د شیخ نه واوري هغه اولاد په نسبت سره عرض تا خدا عرضم دلیل لکه دلته چې په دې حدیث کې د په طریقې د چا سره بیان کړي پر رسول الله باندې عرض سره چې استاد راغلیو هغې داسې وینا کړې وه چې انک تزعم ته دا وې چې ان الله ارسلک نبی علیه السلام ویل نعم دوله قسم ورکړه د عاقل وکړه فرفع السماء وسط الارض وایي ده ورته ویله په هغه ذات دې قسم شته چې اسمان یې اوچت کړی دی ځمکه یې خوره کړې ده غرونه یې ودرولي دي چې تا الله رښتیا رالېږلی هغې ورته نبي علیه السلام ورته ویله او بیا ورته ویله ستا رسول داسې وینا کړې ده چې انک تزعم ان علینا 5 صلوات فی اليوم واللیل فقال النبي صلی الله علیه وسلم نعم
قال فبالذي ارسلك الله ارسلك اغسا چې تیرا لګلې الله امرك بهذا قال نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا صوم شهر في السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا في أموالنا زكاة. ستا رسول راغلی او مونږ ته ویلي دي چې په مونږ باندې زمونږ په مالونو کې زکات دی. نبی علیه السلام ویل رښتیا ویلي دي، زه دا ویم. هغه ورته ویل فبالذي ارسلك الله امرك بهذا، قسم دې شته په هغه ذات چې تې را لېږلی چې الله تا ته دا ویلي دي. قال النبي صلی الله علیه وسلم نعم. قال فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم أن علينا الحج. حج په سنه چې باندې فرض شوی و. نو دې نه معلومیږي چې زمام ابن ثعلبه په 5م کې راغلی و، 5مه سنه د هجري کې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا أدعو منهن شيئا. من قداوي ولا أجاوزهن معناه څه؟ ولا أجاوزهن يعني زبد دين التجاوز نکوم. ثم وسب ټوپې کړی نه روان شو. د بخاري په روایت کې داسې راځي چې فاخبره النبي صلی الله علیه وسلم بشرائع الاسلام. نبی علیہ السلام ته ټول شرایع د اسلام بیان کړل. نو هغه بیا دا ویله چې زبلا ازید علیهن ولا انقص، نه به زیاتومه نه به کمومه. د هغې ټولې ترجمې من کړي دي چې دې کې غلط څه و. فقال النبي صلی الله علیه وسلم ان صدق العربي دخل الجنه. قال ابو عیسی او په دې کې موږ دا ویلي و چې دلته د قسم خوړلی دی چې تطوع به نه کوم. حال دا دی چې داسې د نیکۍ نه چې په منع کې چې سړی قسم وخوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه منع کړې ده، او دلته رسول الله ورته څه نه دي ویلي، دا ټول هم ویلي. وقد روي من غیر هذا الوجه عن انس عن النبي صلی الله علیه وسلم سمعت محمد بن اسماعیل یقول قال بعض اهل العلم فقه هذا الحديث. په دې حدیث کې پوهه یوه خبره راوځي. فقه معنا یوه مسله جزئیه د علم، هغه پکې دا ده چې ان القراءة على العالم والعرض عليه جائزون مثل السماع. دا په شان د سماع دی، سماع عن الشيخ. واحتج بأن العربي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. زکات د سرو زرو والورق او د سپینو زرو دا هغې نصاب بیانوي، او دې باب کې دا بیانوي چې دا زکات په تا باندې واجب دی، د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه په سرو زرو کې دوی وایي 9 تولې چې سره زر موجود شي، سپینو زرو کې 52 تولې، 52 تولې، 52 تولې د سپینو زرو. دا نورې روپۍ چې څه دي دا ټولې به راړولې کېږي هغه دراهمو ته، سپینو زرو نصاب ته. ځکه دا ټول کاروبار چې کېده دا د سپینو زرو په روپو باندې کېده. نو دا ټول حساب د سپینو زرو باندې به اوس مال به راوړي نصاب د سپینو زرو ته، نه نصاب د سرو زرو ته. په دې باندې تقریبا اتفاق د فقهاو دی، اتفاق دی د ائمه اربعو د ټولو. حدثنا عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. ما تاسو ته معاف کړی دی صدقه زکات د اسونو والرقیق او د غلامانو. په دې باندې اتفاق دی چې کله د اسونه او غلامان د تجارت دپاره نه وي، او چې کله تا د تجارت دپاره اخیستی بیا د هغې په سر او په قیمت کې په تا باندې زکات دی. نفس په دې اسونو کې د دې د عدد نه په تا باندې زکات نشته، نه د غلامانو کې. او که کوم اسونه تا اخیستي ځان د هغې ته خیول صائمه وایي چې تی ځان له ساتي، نسل پې ډېری
چې ډیر نسلونه راشي او هغه به بیا خرڅي او هغه به داسې کې لکه دا ګړي بزی چې ساتي. نو دغه آسونو کې په تا باندې د اس زکات شته که نشته دی؟ نو زمونږ فقه حنفي وایي چې دغه آسونو کې په تا باندې زکات دی. نور علما وایي چې په دې کې زکات نشته. او دلته دغه آسونه مراد دي چې کوم هغه خیول صائمه دي چې هغه تا د نسل لپاره ساتلی دي، هغه معاف دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت صریح دی، وروسته به م راشي چې صدقه د خیلو د الله رسول وایي ما معاف کړې ده، د غلامانو ما معاف کړې ده. زمونږ فقه حنفي چې وایي صدقه خیلو کې شته، نو هغه روایتونه چې موږ په مسلم کې ویلو چې د هلته د هغه روایت نه ضمنا معلومیږي چې صدقه پکې شته. او موږ ویلو چې هغه روایت کې ضمنا معلومیږي او په دې روایتو کې تصریح ده دې خبره چې په آسونو کې صدقه نشته. فهاتو صدقه الرقه او د الله رسول ویله چې راوړه یو ورکړئ صدقه د سپینو زرو من کل 40 درهما، هر 40 کې 1 روپۍ، وليس في 90 و100 شيء، او نشته دی په 100 او 90 چې ورته وایي 90 هیڅ شی پکې نشته تر څو پورې چې 200 روپو ته رسېدلی نه وي. دا 90 ځکه وایي چې دا په عقودو کې اخرنی عقد دی که نه، 80 70 اخرنی عقد پکې څو دی 90. نو د دې د 90 پورې 190 پورې په تا باندې اسم نشته تر څو پورې چې 200 ته ورسیږي. فاذا بلغت 200 چې 200 شو ففيها 5 دراهم. نو د دې نه معلومیږي دا چې 200 دراهم چې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نصاب ښودلی دی چې سړي سره 200 دراهمي او په هغې باندې کال تیر شي، کال تیرېدل ور باندې د زکات اله په تا باندې ادا واجبېږي. یو زکات دا سبب نفس مال دی. اوس ما سره مال دی فرضاً په 1,00,000 روپۍ دي، په ما باندې زکات سبب موجود دی، زکات را باندې واجب دی، خو ادای په ما باندې کله واجب ده چې کله حولان د حول وشي، زما یو کال تیر شي او زما دا روپۍ ضایع نشي په دې یو کال کې، نو بیا به زه د دې زکات ورکوم. دا 200 دراهم د دې مقدار څونه جوړیږي؟ نو د دې مقدار چې کوم عام زمونږ د دیوبند علما دي، مفتی صاحب شفیع د پاکستان مشهورو مفتیانو کې هغه یو کتاب لیکلی دی په دې دا باب کې، ارجح الاقاویل فی اصح الموازین والمکائل کیلنا. نو دې کې لیکلی دی هغې دا ویلي دي چې دا 2.5 تولې د سپینو زرو جوړیږي، دا 200 روپۍ. علامه عبدالحی د دې موطا امام محمد باندې چې د دې حاشیه ده، نو هغه د هند په علماو کې دی، هغه دا 200 دراهم 30 تولې سپین زر ښودلي دي چې دا 30 تولې سپین زر جوړیږي. نو که ته 250 تولې حسابې سپین زر، نو چې د دې قیمت موجود شي اوس به یې تقریبا داسې 1.5 زر جګ شوي به یې 2 زره ته به رسېدلي 2.5 زره ته. نو چې دغونه روپۍ تا سره نصاب پروت دي 2 زره کال لرې نه 2 زره کې خو یوه توله شوله، دا 2.5 تولې شوې، نو تقریبا داسې 1.5 لږ روپو پورې چې تا سره پرتي او په دې باندې کال تیر شي، نو په تا باندې زکات ورکوله فرض دي. د 200 دراهمو نه به څو روپۍ ورکې 15. نو دغسې په دې لوټونو کې هم راځي د هرو 40 په سر باندې به 1 روپۍ ورکې، په 200 روپو کې به 15 روپۍ ورکې، او دغسې به ځې ورپسې 1,00,000 روپۍ شولې 2.5 زره به ورکې، 2,00,000 روپۍ شولې 15 زره به ورکې. دا د زکات طریقه ده.
خو کنه ما ته چې دا به پیسې وستا رالی نو ته به دا روپۍ د فیزې قیمت ته واړې چې فیزه اوس په څو کې ده په 2000 کې ده نو نصاب د سپینو زرو څو شو 200 روپۍ 250 تولې